غټه مسله بل چې کم د سټریټ کرایمز د یا سنیچینګ په دې باندې تاسو څه وایي؟ پیښور کې سلور دیرش تاڼي دي، 2 تاڼو نه سیسي واشه د سلور دیرش تاڼي دي، تقریبا 115 116 چوکۍ دي کې دي شي په دې ورځ 2 کې یا هفته میش کې منګورو چوکۍ نور هم سیوا شي. دا د دې حساب کتاب دی. په پیښور ما چې کوم آر ټي آی جمع کړو نو په هغه کې راته وی رائټ ټو انفارمیشن ایکټ ته چې ما انفارمیشن و نو ټول نه زیات قطونه په بڑا بیره کې کیږي، د نه علاوه د پندو تاڼي په حدود کې کیږي. صحیح. په پیښور کې صرف په 2024 کې کومنګ وګورو اوورال په پیښور کې نو تقریبا د 3800 نه زیات جرایم رپورټ شوي دي، یعنی دا رپورټډ دي. هغه جرایم چې مانه موبایل غسه شوی نه دی رپورټ شوی هغه نشته دی کې 9000 نه زیات ملزمان په دې کې نامزد شوي دي او په هغه کې صرف 4000 ملزمان نیولي شوي دي. باقي 15000 نه زیات ملزمان چې کوم دي دا پروکلیم افندرز دي. ټیک شلو. په دې پیښور کې ما چې تاسو څنګه ویلې د حدود کومنګ وګورو ته وګورو نو د پیښور په مختلفو دغه کې تاڼو په دې حدودو کې په هفته کې د لسونه د 11 پورې مړی کیږي. دا مړی کیږي، دا ضروري نه چې د ترهګرۍ پخکاری دي کې ذاتي دښمنۍ هم کیږي، نور هم غلاګانې کیږي. په پیښور کې روزانه تقریبا د موبایل منګه یا د سنیچینګ چې کیږي موټر سایکل د دې تقریبا د 25 نه 30 پورې واقعات رپورټ کیږي. خو د بده مرغه دا یو واقعه هم چې کوم دی د اف آی آر ته نه کنورټ کیږي. دا په خبر کې دا څومره رپورټینګ چې راکېږي نو په پیښور کې دا ټول سيزونه د پروزنامچه ترخاویږي د خلک او به د هغه په مجموعي توګه په اخر کې اډو ریکارډ نوي. ما چې د اف آی آر چې سره تاسو ته وایم نو په پیښور کې چې څومره قتلونه شوي دي ما نو د 2024 د ریکارډ مطابق 57% ملزمان چې کوم دی دا اډو گرفتار شوي نه دي د قتل په دا کې کوم، یعنی دا حالت دی واقعي چې د قتل او دا کیسونه په 512 تحت کې بند کړل شي. دا د دی وجنه د پیښور سیف سټي چې کله د ماکی دلته ډیر زیاتوي 2008 9 10 کې او زمونږ هغه وخت اعظم خان دلته سیکریټري هم نو په هغه وخت کې منصوبه د سیف سټي په نوم باندې شروع کولو فیصله کړې و. خو په هغه وخت کې هغه منصوبه فیزیبিলিټي او به دغه چاینیز کمپنۍ وغیرہ پکې نو تر اوسه پورې د پیښور سیف سټي منصوبه نه د شروع شوی. په حیات آباد کې ساده پورې دغه شروع کولو فیصله کړې و، دغه باوجود حیات آباد تر اوسه پورې سکیور یا سیف نه کړل شو.